اوس د مؤمنانو صفات دي چې کوم مؤمنان کامیاب شو صرف په نوم مسلمان کامیاب دی او کنه د لپاره سو صفات شته دي څه پیمانه شته دي د مؤمن لپاره الله تعالی وی چې د لپاره پیمانه شته دي د خپل صفات دي چې هغه صفات پکې وي لکه د منظري صفت څه شي دی نرتوب دی چې په دې کې نرتوب وي نو خلک ورته منظري وي او چې نه دی په خپل لکه د ګیدړ د سوري خپل سوري نه یریږي دا خو بیا منظري نه دی نو دغه شان د انسان مؤمن ارجه ته مؤمن نشي ویلي د مؤمن خپل صفات دي چې هغه مؤمنان به کامیابیږي چې په کومو کې دا و اته قسم صفات دا موجودي رومبني صفت یې څه دي خاشعون خشوع دا سکون ته ویل شي اطمینان ته سکون ده چې د زړه سکون ته مراد دی او د بدن سکون ته مراد دی چې د انسان زړه کې سکون الله طرف ته متوجي وي او د انسان په بدن کې سکون وي د ګیره او سر وغیرہ او لب او کپړو سره لبې کول دا نه کوي بالکل اطمینان سره ولاړ وي چې دا دواړه خبرې په دې مونږ کې وي فضولیات یو فضول کار خدا دې چې داغه په دنیا کې چې کوم محرمات دي نه الله تعالی کوم سيزونه حرام کړی دي نو هغه ته قطعا به نه ور نږدې کی دا غینه ځان بچ کول او دا غینه علاوه چې د یو کار نه د دنیا پیدا نه د آخرت پیدا د ذکر کول یا د خبره کول چې نه د دنیا څخه پیدا نه د آخرت څخه پیدا لکه زه تاسو له مثال درکم یو سړی دی هغه ټول رشغي پوله والے ټول رزلګیا دي دا فضولیات نه دي په خپل رزق ګټي یو سړی په لار باندې روان دي شیره دا بنگله خوري را خسر دا چا جوړه کړی او د دې خبرې ضرورت نشته دی نو دا خبره بے فائدې ده وي د مؤمن صفت دا چې دی په لغویاتو کې فضولیاتو کې نه مبتلا کیږي دی په فضولیاتو نه خپل ځان ساتي چې نه د دنیا پیدا نه د آخرت پیدا زکات د زکات یو لغوي معنی ده یو اصطلاحي معنی ده لغوي معنی د زکات پاکواله دی پاکېدل پاکواله او اصطلاحي معنی دا ده چې دا موږ تاسو کوم زکات ورکو یعنی په خپل مال کې په یو خاص مقدار یو خاصه حصہ د الله تعالی په لار کې صدقه کول د زکات وی دي شي نو مفسرینو کې اختلاف دي خو اکثر مفسرین وایي چې دلته کې د زکات نه دک زکات نه دی مراد ځکه چې دغه زکات کوم ځای قرآن کې ذکر شوی دی نو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة یو ایتاء الزکات ذکر شوی دی او دلته کې الله تعالی ایتاء الزکات و آتوا الزکات نه ذکر کړي دلته هم للزکات فاعلون چې نو دلته کې د زکات نه مراد ده چې تزکیه د خپل ځان ته مراد تزکیه د نفس چې د خپل ځان د رذایل نه پاک کی رذایل څه معنی د کبر نه ځان پاک کی تکبر نه د ضد نه د عناد نه د غرنګ چې کوم دی د کینې نه د غرنګ چې کوم دی دغه نه د حسد نه د ټولو خبر دا کم رذایل چې دي د دې خپل ځان پاک کی تزکیه د نفس چې ورته ویل شي د صوفیو وجبه کی پیری موریدی چې ورته ویل شي پیر موریدی هم دک شي دی چې د رذایل نه پاکيږي د غلطي دغه تکبر نه وي تکبر نه پاک دغه چې کوم دی غرور او تکبر حسد کینه دا ټول خبره دا ختم شي د دې نه پاکېدل ته مراد دي او بعضی مفسرین وایي چې زکات ته مراد دي نو دواړه ته مراد کېدل شي ښه چې وینځي او خپل بیبي د دینه د شرمګاه حفاظت نشته دی د سره دی جما کولی شي د دینه دی خپل ضرورت پوره کولی شي او د دینه علاوه چې په نورو طریقو باندې دي نو دا ټول حرام دي اگر کوغه د خپل بیبي نه په حالت تحیز کې پیدا او چتول ولي نه وي په حالت ته نفاس کې په دې کوم تر بیبي سره کورواله نشي کولای په حالت تحیز کې چې زنانه کپړی وي په دې حالت کې سره کورواله نشي کولای یا د زنانه ماشوم وشي سلوختی چې ته مونږ وایو په دغه سلوختی په ایامو کې چې کوم کې د دې وینه جاری وي نو په دغه حالات کې سره موږ سړی کورواله کې نو دی به په دې آیات باندې عمل نه کیږي د خپل فرج حفاظت کوونکې نه دي زنا دې مراد ده زنا یو سړی کې زنا کې مبتلا دي نو دې د خپل فرج حفاظت کوونکې نه دي نو دا د مؤمن صفت دی د وینځي او د خپل بیبینه علاوه بل لارې تعالی شر د خواهش پوره کولو لپاره نو فاولائک هم دا خلق دي هم العادون د حد نه تیریدونکي هم دا خلق د شریعت حدود کراس کوي شریعت چې کومې پولې یې دي د هغه پولونه اوریدونکي دي نو مؤمن یو صفت داوم دی چې دی با د خپل وعده چې د سره امانت کې خودو د هغه امانت کې خیانت نه کول بلکې هغه امانت
دا پورا ادا کول دا د مؤمن شان دی او امانت کې خیانت کول دا د منافق نشانی ده او امانت کو هغه مالی وي کوم حقوق الله چې دي یعنی فرض مونږ دی روزه ده حج دی زکات دی نو دا ټول د الله تعالی حقونه دي د الله تعالی امانتونه دي یو سړی مونږ نه کوي حج نه کوي روزه نه نیسي زکات نه ورکوي په د باندې فرض دي او دې دا نه کوي د الله تعالی په حق کې خیانت کوونکی دی او دغه رنګ چې کوم دی بعضې حقوق العباد دي د انسانانو حقونه دي نو هغه دې نه ادا کوي نو دې هم خیانت کوونکی دی ملازم خپل ډیوټي صحیح نه کوي نو دې هم خیانت کوونکی دی مزدور د 8 غنټو پیسې اخلي او دې 8 غنټې کار پوره نه کوي نو دې هم خیانت کوونکی دی دغه رنګ چې سره پیسې کې خودلې اصطلاحي امانت چې ته مونږ وایو چې سره پیسې کې خودلې نو دغه به هم په دغه طریقه باندې واپس کوي دا نوټونه هم نشي بدلولی بغیر دغه د اجازت نه 100 روپۍ دي 1000 دا تا چې درکړي دا پیسې کې د امانت نو تو ورله بیا د بل د 100 روپو لوټ نشي ورکولی هم دقه لوټ په واپس کوي او کو دا د بغیر دغه د اجازت نه دغه لوټ بدل کو نه تا امانت کې خیانت وکړو دقه لوټ په واپس کوي نو وعدو خپل واده د یو طرف نه دی ته واده ویلی شي زم تاسو زړه ته درځم دا واده شوله یو معاهده وي معاهده د حکومتونه چې د یو بل سره کوي جماعتونه پارټۍ د یو بل سره کوي نو هغې کې د دواړو طرف نه معاهده وي د دواړو طرف نه واده وي یو وي زه هم دا کار نه کوم بل وي ته هم دا کار نه کوي نو د دواړو طرفینو نه وي نو فرق پکې دا دی شکر شرع چا معاهده ماته کړله نو چا چې ماته کړې ده او د چا معاهده چې ماته کړې ده نو دې په عدالت کې کیس کولی شي او که چا واده ماته کړله نو دې په عدالت کې کیس نشي کولی خو دیانتن دا سړی ډېر ګنهګار دی سړی ډېر زیات ګنهګار دی نو واده او معاهده کې دغه فرق دی چې واده د یو طرف نه معاهده د دواړو طرفونو نه وي دواړو طرفونو نه څه شرایط په هغه شرایطو باندې هغې فیصله کړي زه به دا کار نه کوم بل وي زه به دا کار نه کوم زه به دا کار نه کوم ته به دا کار نه کوي دا معاهده شوله اوس د دې پاسداري کول دا واجب دی په انسان باندې چې دې پاسداري وکړي او که دې دغه واده ماتي معاهده ماتي نو دې سخت ګنهګار دی نو ګوره لومبي کې هم مونځ ذکر شو وروستو چې کوم دې صفتونو کې اخري بیا مونځ ذکر شو دا مطلب دا دی چې سړی خپل مونځ صحیح طریقې سره کوي د دې د مستحباتو خیال ساتي د دې چې کوم دې د فرایضو د واجباتو د زړه د خیال چې زړه توجه د الله تعالی طرف ته وي بدن به اطمینان سره وي صحیح طریقې سره دې مونځ کوي نو دا نور صفتونه په خپله په دې کې راځي ځکه مخکې مونځ ذکر شو وروسته مونځ ذکر دی اولئک هم الوارثون هم دا خلک وارثان یعنی حقدار دي وارثان څنګه چې د مورث نه کم مال پاتې شي او دغه وارثانو ته رسېدل او د وارثانو په دې باندې قبضه راتلل دا یقیني وي نو دکه شان چې دا صفتونه په چا کې وي نو د دې کسانو به جنت ته تلل دا یقیني ځکه دلته الله تعالی وفرمایل چې اولئک هم الوارثون هم دا خلک وارثان دي دا خلک حقدار دي د جنت نو څنګه چې د مورث د وراثت چې دغه نه کم مال پاتې شوي ترکه د هغې حقدار وارثان وي او یقیني وي لکه چې پلار مړ شو دغه نه ځمکه پاتې شوله نو خامخا د وارثان به د حقدار وي او دغه ځمکه به دې ته پاتې کېږي او دا به دې میراث ګرځېږي نو څنګه چې دا یقیني ده نو دکه شان د دې صفاتو والا مؤمنانو جنت ته داخلېدل یقیني دي